الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حدثنا أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما ډیر قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو د سورۃ احزاب تقریباً 55 نمبر آیات ستاو دوران تلاوت شو. اللہ رب العزت قرآن مجید کی فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرمائی بے شک اللہ رب العزت او دا اللہ رب العزت ملائکی یصلون علی النبی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے
درود شریف صلات و سلام لیگی. بیا اللہ فرمائی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. چے ایمان والو تاسم دا اللہ با پیغمبر باندی درود شریف لولے وائے صلات و سلام پہ لے گے. محترمو سمر انبیاء علیہ السلام چې مخکې تیر شوي دي د ټولو انبیاو بلکې د بعضو انبیاء علیہ السلام متعلق قرآن تذکرہ کړی. د هر نبی پس طریقه د هغه تذکرہ شوې ده. خو الله رب العزت د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم تذکرہ په دې شان کړی د دې شان باندې د نور انبیاو تذکرہ نشته. الله رب العزت د هغه عمل د هغه کار ما او تا ته حکم کړی دی د کم کار چې په خپل الله رب العزت پاغه باندې فعل کړي. الله رب العزت په خپل په جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود و سلام وی. دا صلات لفظ د دې ډېرې معانی ذکر کیږي. علماء کرامو کتابونو ذکر کړی دي دا صلات داسې لفظ دی چې د دې په مختلفو موقعو باندې د دې معنی بدلیږي. کله د دې نسبت الله ته کیږي معنی بدلی، کله نسبت فرشتو ته کیږي بیا معنی بدلی، کله د دې نسبت جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته کیږي نو معنی بدلیږي، کله د دې صلات نسبت دا عام انسانانو ته کیږي نو بیا معنی بدلیږي. محترمو چې کله د دې نسبت جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته کیږي نو مراد تی صلات و سلام دی. الله رب العزت په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وی. علماء کرام ذکر کوي د دلته کې د صلات نه معنا او مطلب تعریف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی او د فرشتو چې کله تذکره رااله دینه مراد جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د پاره دعا ده او چې کله د امت عام انسانان په جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې صلات وی صلات و سلام نو دین مراد درود شریف دی. محترمو درود شریف داسې عمل دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا منقول دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کم کس چې په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو پیر درود شریف وی یو پیر پہ درود شریف وی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمائی سوک پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے یو پیر درود شریف ہوئی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی اللہ رب العزت پا دا باندے لس رحمتون نازلی. سو رحمتون پہ نازلی؟ لس رحمتون پہ نازلی. اور فرمائی دا دی انسان دا عمل نامین لس گناہون و خطاگان معاف کی. اور فرمائی دا دی انسان کم چے بجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی درود شریف ہوئی دا دا لس درجی بلندی و سیوا کی چوتئیے. سمر ورکوٹ عمل دی دا عمل پہ اعتبار سرا ڈی ورکوٹ دے دیر لگ وقت پکی لگی او دمر لوی اجر و ثواب پہ دی امت مسلمانانو نارینو زنانو تا ملاوی گی. پہ یو درود شریف باندے لس گناہونا معاف کی گی، لس درجی بلندی گی او لس رحمتون پہ دا اللہ رب العزت دا طرفنا رحمتون پہ دی بند باندے دا اللہ ربنا راوری گی. چمونگو تاسو احتمام دا درود شریف کو ذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی چپا روزو کی دا ٹولنا بہترین روز دا دا جمعی مبارک روز دا او فرمائی تازو پا دی روز باندے پا ما باندے درود شریف ہوئے ذکر دا درود شریف ما تا پیش کولی شی بل روایت کے رازی تاو چچرتم یہ ما باندے درود شریف ہوئے دا درود شریف ما ترا رسولی شی ذکر حدیث مبارکو کے رازی پا مخدز مکہ باندی د فرشتو یو ټولګي یو جماعت ګرځي. هغه جماعت چې کوم ځای کې څوک په جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شریف وایي هغه درود شریف راخلی او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کړي چې د الله رسوله پلانکی د پلانکی زوی پتا باندې درود شریف وایي. محترمو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مونگ باندے دیر لوی انعامات تی پا مونگ دیر لوی احسانات تی پا دی امت پا بچی بچی باندے دا اللہ دا پیغمبر احسانات موجود دی. داغا دا برکت انن مونگ اللہ پی جنو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا محنت و دا خوارے دا برکتا نن ماو تا خپل د مور او پلار قدر معلوم دی، د خور عزت راته معلوم دی، د بیبی مقام راته معلوم دی، بلکہ انسانیت کے امت تا خودلی دی نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودلی. دیو جنا پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے زیاد نہ زیاد درود شریف ویل پکار دی. اور علماء کرام فرمائی چی پا زندگی کی یو پیرا پا زندگی کی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندی درود شریف ویل دا واجب دی پا مسلمان باندی چی دی یو پیرا خام خواہ پا زندگی کی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندی درود شریف ہوئی. اب یا فرمائی پا یو مجلس کی کله جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکرہ کی زمون دا پیغمبر نم واغستلی شی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمائی پا یو مجلس کی یو پیر درود شریف ویل دا واجب دی بیا او که بار بار آغستلی کی گی نو بیا موی بہتر او افضل دادی
چې هره پیره ځان ځاله په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ویلی شي. خو چونکې بعضې وخت کې واعظ او نصیحتي نو بیا چې انسان بار بار درود شریف وي هغه بیان او واعظ او نصیحت په هغې پوره پوهه نه حاصلېږي، په هغې بیا انسان پوهېږي نصیب وي. نو یو پیره دی وجې نه یو پیره کم سے کم ویل دا واجب دي. که څه مانع نور نه نو نور بیا ویل افضل او بهتر دي. محترمو، زمون عموما اکثر کسان دا تپوس هم کوي او حدیث مبارکو کې مرازي چې د مسلمان دا لوی ارمانی چې زما دیدار وته نصیب شي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما دیدار وته نصیب شي. دا دار مسلمان ارمان دی. مسلمانانی داوی تمنا دا اجازه دی دا الله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې وینم دا دیدار دی حکم. فرمایي د دې لپاره دوه اعمال داسې دي چې انسان د دې اهتمام کوي د الله د پیغمبر ملاقات او دیدار به په خوب کې نصیب کیږي. یو کامل اتباع د سنتو چې د په زندګۍ کې د سنتو اهتمام زیاتی او د هر سنت اتباع کوي. پیغمبر علیہ السلام ناسته څنګه وه، ولاړې څنګه وه، ګرځېدلې څنګه وو، خبرې اترې څنګه وي، شکل صورت څنګه وو، جامه پیزار به څنګه وو، خوراک څښاک به څنګه کو، غم خادي څنګه کوله. په هر یو عمل کې کوشش دا وشي د سنت اتباع وشي. په دې کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات څه دي هغې ته کتل. نن دا افسوس خبره دا ده نن که مونږه پیروي کوو اتباع کوو د غیرو خلکو کوو. جامع هغسې جوړو چې څنګه مونږ په ټي وي کې وینو. زنانه هغه شان د کپړې جوړوي چې کم بېدینه خلک په لباس کې ویني هغه شان د کپړې زنانه جوړوي. نارینه هغه شانتي سر سنت جوړوي څنګه چې غیر مسلم او بېدینه خلک ویني هغه شانتي اخته جوړوي، هغه شانتي جامې جوړوي، هغه شانتي ناسته ولاړه کوي، هغه شانتي پیخي کوي. حالانکه د مسلمان دپاره چې دې د نقل وکړي د پیغمبر علیه السلام تعلیماتو نقل دی وکړي او دا داسې نقل دی په دې نقل باندې الله اجر ورکوي. چا چې د پیغمبر علیه السلام د اعمالو نقل شروع کو الله رب العزت پہ ورته دنیا او د آخرت خوشحالی نصیب کی. محترمو، نو فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ څوک اتباع د سنت کوي، یو اتباع د سنت او دویم په جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې څوک ډیر ډیر درود شریف وایي د الله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی زما دیدار بہت اللہ نصیب کوي. مونږ او تاسو کې چا دا ارمان چې زه د پیغمبر علیه السلام خوب کې وینم؟ ارمان زمونږ شته که نشته؟ زمونږ که ارماني زمونږ ښه لارې ښه موټرې ښه کور ارمان دی. ارمان زمونږ دا دی چې زه شانتي د پلانکي صدر سره ملاقات وکړم هغه وینم. محترم، د ایمان حرارت چې کله پړه کېږي بیا د انسان ارمان دی د مسلمان چې زه د دوانو جهانو سردار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه سره زما ملاقات وشي، دیدار دې زه وکړم. محترم، عرض مې دا کو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیدار به ورته نصیب کیږي
او جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ارشاد فرمای چاته چې زما دیدار نصیب شي، چاته چې زما دیدار وي نصیب شي، ملاقات نصیب شي، د ده سره به زما ملاقات د قیامت په ورځ هم کیږي. او یو چا سره چې زما په قیامت په ورځ ملاقات شو، زه به د شفارس کوم، شفارس پې کوم، زما شفاعت به ته نصیب کیږي. د الله په دربار کې به زه د لپاره شفارس کوم، اے الله دا زما امتی دی، دا زما سره د محبت دی، او د ګناهونه معاف کا او دی جنت والا وګرځوه. بیا فرمای د چا چې زه شفاعت وکم زما د لاس آب کوثر به د نصیب کیږي. فرمای چې چا آب کوثر نصیب شي دا به د قیامت پر ورځ باندې الله دې ما او تا ټول ته نصیب کی. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې با بعضو خلکو ته آب کوثر ملاویږي، د حوض کوثر نه به اوبه ملاویږي، او دا مسلمانان بزي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پیالو پیالو په جامونو جامونو باندې به دی امت ته د حوض کوثر نه اوبه ورکوي. او خوش نصیب ای خلک چاته چې دین اوبه میلاو شي. فرمای په هغه سخته ورځ باندې به دې تږي کېږي نه، او چاته چې دین اوبه میلاو شي په ده باندې جهنم اور الله پاک حرام کی. دا درود شریف څومره لوی نعمت دی. درود شریف سره سره د پیغمبر علیه السلام کامل اتباع چدیم اهتمام کو. بعض کسان صرف د درود شریف اهتمام کوي، خو نور ظاهرا قولا او فعلا داغه عمل ظاهر او باطن پیغمبر علیه السلام د سنتونه لري. ادي وجنه اهتمام دې خبره پکار دی. د درود شریف سره سره په جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم باندې چې موږ درود شریف وایو وسره د دې اهتمام هم کوو چې په خپل زندګۍ کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم سنت راولو، خپل زندګۍ کې د پیغمبر اسلام سنت راولو، ناسته کې ولاړه کې ګرځېدو کې غم قاده کې په خوراک څښاک کې جامه پیزار کې په دې هر څه کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم سنت دي مونږ ته ښودلي شوي دي هغه معلومو او پای باندې عمل کو. محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د سنتو مطابق پر روایتو کې راځي چې کله حضرت آدم علیه السلام الله رب العزت داغه آته وجود ورکو، بیا د هغې نه بعد د حضرت آدم علیه السلام د بدن نه حضرت حوا علیه السلام هغه پیدا شوه. حضرت آدم علیه السلام پړه کې اشتهار آله یو انس دی، یو فطری عمل دی. نو تپوس یې وکړو چې زه حضرت حوا علیه السلام ته نږدې کېدل غواړم. د الله رب العزت د طرف نه ورته حکم وشو چې داسې نشي نږدې کېدی، دا خو پکار ده ته مهر ادا کړي. نارینه زنانه چې دواړه یو بل لپاره حلالیږي، حلال شي نو نکاح الهي کې مهر مقرر شي. فرمای ما سره دی وخت کې شته نه څه مهر ورکم، ما سره څه دي. حضرت آدم علیه السلام ته ویلی شو چې ته په جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کم چې آخري نبی دی زما حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پاغه باندې درې پیری درود شریف وایه دا ستاسو دپاره مهر شو. دومره لوی عمل دی، دومره لوی عمل دی. محترمو درود شریف اهتمام پکار دی.
الله رب العزت موږ تاسو ته د درود شریف والا جب نصیب کی او وی بدبخت سړی هغه دی چې هغه درود شریف نه لري دی دا په زندګۍ کې په جبه باندې هغه درود شریف په خوله نه راځي دا بدبخت انسان دی وی د جنت لار خطا کړه چا چې درود شریف یې شو چا چې درود شریف یې کړه د جنت لار هیر شو دومره وعیدونه په درود شریف نه ویلو باندې راغلي دي ما او تا اسې ناست شو پردی غیبت کو چغولی کو دروغ وایو خپله چوته او د بله سپکه وایو په ګنټو لګیایو په الله قسم ادې په ځای مونږ او تاسو په اسانه باندې ذکر نه شو کولی چې تسبیح را سري کاونټر را سري د الله په پیغمبر باندې درود شریف وایو صلی الله علیه و آله وسلم ټول مختصر ترین درود شریف دی افضل ترین درود شریف درود ابراهیمی دی مونږ چې په مانځه کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا یو پیر موږ درود شریف وی لز گناهونه الله معاف کړه لز درجی چوتې شوې او الله رب العزت لس رحمتونه را باندې نازل کړه دا څومره خوشاله خبره ده او څومره آسان عمل دی چې موږ تاسو د اهتمام کو په خپل وایو خپل بچو ته خپل نارینو ته خپل زنانو ته کشرانو مشرانو ته درود شریف د اهتمام وایو کور کې یو ټیم مقرر کو او پای کې د درود شریف ختم کو کینو په شریک باندې هر څومره چې مو وی لازمي نه ده چې دومره وایا ادې باراډو سم تعداد نه دی مقرر چې چا څومره ویل شو د یو پیر دومره لوی اجر دی چې یو سړی سل پیری وي څومره لوی اجر وي یو سړی زر پیری وي څومره لوی اجر وي نو ما ته لږ شي خوښته کډیر مو خوښته پیسې مو ډېرې خوښې دي جایداد مو ډېر خوښته نور چیزونه مو دنیا ډېر خوښتي نو ما ته د آخرت دپاره ثواب هم ډېر وګټو په خپل ځان باندې د الله رحمتونه راورول غواړو ډېر درود شریف اهتمام کو خپل ګناهونه معاف کول غواړو ډېر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ډېر درود شریف وایو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ متعلق کتابونو ذکر کړي دی یو صاحب راغې سائل سوال کوون کې راغې چې ما ته سره کا صحابه کرام داسې خلکو او به څوک خالی لاس نه پرېښودو مونږ ته که څوک چرانسه شی وغوښتو نو مونږ یې رټو بد ردو ته وایو حالانکې سوالګري ته رټل نه دي پکار هغه که هر څنګه دی که د سوال حقدار دی او که نه دی بعضې وخت کې مونږ سوالګري ته وایو مړه غټ سړی او زلمي ځان له دیاړي مزدوري ولې نه کوي سوال کوي د دین هم منه راغلی مو وایه ورته بچې سوله نه شي ورکوئ مو ورکوه بس وایي ما معاف که دعا ورته وکړه الله دې امداد وکړه رټی مه د رټلو نه مونږ منع شوي یو دا د هغه کار دی کم کس چې سوال کوي د ده دپاره وعید دا دی د قیامت په ورځ باندې به د په مخ باندې به غوښه نه وي غوښه د ساحل په مخ باندې سوالګر جار چا د لاس نیسي دا د کار دی دی پوه شو الله پوه شو د قیامت په ورځ ما ورته به رټونه مونږ اکثر ورټو بد ردو ته ووایو رټلې نه دي پکار وس د کېږي سوله ورکه چې نه ورکې رټی مه نو عرض مې دا کو د حضرت علي کرم الله وجهه په خدمت کې یو سوالګر راغی حاضر شو ما سره امداد وکړه هغه وی چې په دې ټیم کې خو را سره څه شته نه هغه څه ووي په دې لاس کې داسې چوف کو داسې په دې لاس کې ورته کېښود موټې بند هغه کس ساحل بار ته ووتو سوالګري چې وی که د هغې نه دینارونه جوړ شوي وو چا یې تپوس وکړو دا تا څه ووي دا ما په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وي په لاس کې مې چوف کو ده ته مې ورکړه ما چې نور را سره څه نشته دا به ورکم
الله پاک دا غینا دنانیر جوړ کړو دینار جوړ کړو محترم وارد مدا کو کوم نور اسم نشو کوي په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف ویل شو کنه آسان عمل دی روزانه درود شریف دار مانځنه بعد بلکې دعا نه اول او اخر کې درود شریف ویل د دې ډیر فضایل علما کرام ذکر کوي وکړه تاسو غواړئ چې زما دعاګانې زما دا دعا دې قبول شي مخکې وروسته درود شریف وایا دا شي لکه دا تا په دې باندې مهر لګاو ځکه دا درود شریف د الله پیغمبر ته پیش کولی شي تا کوم دعاګانې غوښتې دي دا به مو سره د الله پیغمبر ته پیش شي ستا درود شریف پیش کولی شي دا هم پیش شي موږ تاسو اهتمام د درود شریف کو الله پاک ته عمل لا نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا کې اللهم